أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وقت ډیر مختصر دی، زمونږ نور مشران هم ناستی، هغوی به هم خپلې خبرې اترې کوي او به تقسیم انعامات او پسې به د مازدیګر مونځ وخت دی. خو زه د ګلونو ماشومان چیرمن ډاکټر محمد الیاس صاحب د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې د خپل ویلیج کونسل جلوزی محال نوجوانانو چې کوم په میټریک کې د 900 نه زیاتې نمبرې غشتي دي او دغه شان هغه جینکۍ چې هغوی د 900 نه زیاتې نمبرې غشتي دي او دغه شان په 9th کلاس کې د 500 نه زیاتې نمبرې اغشتي دي او په هغوی کې د تعلیم اویرنس پیدا کول او د موجوده دور چې کوم چیلنجونه دي هغې سره مخامخ کېدل، د په باره کې دی کې حوصله افزایی پیدا کول او د دی ملاتړ جوړېدل، دی سپورټ کول، د دې په باره کې دا پروګرام دی. نو الله تعالی دې د دې چې کوم ګلونه ماشومان ارګنایزیشن دی دې ته نور هم ترقي ورکړي او د کلي چې څنګه د تعلیم په لحاظ سره هغه دغه نوجوانان الکان او جنکۍ دی سپورټ کو، دغه شان نور هم هغه په دې کلي کې بلا کارونه روان دي، هغې کې هم دی حصه اخلي او بیا ورسره زمونږ د جلوزۍ امن فلاحي کمیټي او ورسره د جلوزۍ ویلفیر فنډ چې هغه مشران هم موږ سره ناست دي چې الحمدلله د دغې کمیټۍ هم زمونږ د دې کلي په خلکو کې دغه اویرنس پیدا کول چې اپنی مدد آپ حکومت تاسو وینئ چې حالات څنګه دي، پاکستان اکانوي په مخه باندې تباهي طرف ته روانه ده، پته نه لګي چې مخکې حالات څنګه دي. نو چې کم از کم ترانسفارمر خراب شي او یا د اوبو پیپ وغیره چرته مات شي نو د بجلی او اوبه دا دواړه یو بنیادي څیزونه دي دا ژوند په تېرېدو کې چې دا د دې ژوند لا ينفک عربی کې ورته وایي چې داسې جز دی چې دا جدا کېږي نه، هر چاته چې کوم دی نو ضرورت دی. نو د هغې مشران هم راغلي دي، د هغې هم ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی د دغې ماشومانو ډېره حوصله افزایي وکړه او د دوی ملاتړ جوړ شو او آینده هم انشاءالله تعالی چې څومره هم د کلي په سطحه باندې وي که زمونږ د یونین کونسل چې کومه الیکټک ممبران دي او که نه د جلوزۍ ویلفیر کمیټۍ والا مشران دي او که د ګلونو ماشومانو ارګنایزیشن والا دي، انشاءالله تعالی دا به ټول په یو ځای د دې کلي خدمت کوي او اتفاق اتحاد سره به کوي او تاسو ډېره ډېره شکریه. اخره کې به زه د ټولو چې کوم دی نو ډېره شکریه ادا کوم چې په دغې پروګرام کې مونږ ته هغه د شرکت کولو توفیق را نصیب کو. الله دې ټولو ته چې کوم دی دین دوګني او رات چوګني ترقي نصیب کړي.